نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته. دې روایت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر. کم یو مسلمان سړی چې جماعت دا خپل وطن ونیو د پاره د منځ او د ذکر، یعنی د جماعت کې د رش او جماعت خپل وطن وګرځو د عباداتو د پاره پرې کې منځ کوي، پرې کې ذکر کوي، الا تبشبش الله له، الله د دنه داسې خوشحالیږي کما یتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم. لکه څنګه یو انسان یو کس غایب دی او ورک دی، مفقود دی او د خپل کور تراشي او په دیو باندې کور والا خوشاله شي، داسې الله خوشاله شي په هغه انسان باندې کم چې د منځ او د ذکر د پاره د الله کور یعنی جماعتونه دا خپل وطن وګرځي. نو د دې لپاره ښکلې طریقه هغه اعتکاف کول دي چې عن قریب یو ورځ نیمه وروسته د هغې موسم را روان دی. د اعتکاف څه فضایل بیان شوي هم او څه فضایل انشاءالله بیانو. اعتکاف وایسته اعتکاف تعریف علماء کرامو کړی دی وهو فی اللغة اللبس مطلقا. اعتکاف په لغت کې مطلق لبس ته، مطلق ټهراوېدو ته، حصارېدو ته ویلی شي. وفي الشرع او په شریعت کې اعتکاف څه ته وایي؟ الاعتکاف الاقامة فی المسجد واللبس فيه على وجه التقرب الى الله تعالى. اعتکاف شریعت کې دیته ویلی شي په جماعت کې ایسارېدل، په جماعت کې ټهراوېدل، رکاوېدل په نیت الله ته د نږدېوالي دپاره چې په جماعت کې انسان ایسار شي، ذکر کوي، منځ کوي، تلاوت کوي، نور عبادات کوي، نوافل کوي، په دې نیت باندې چې رب کائنات طرف ته ځان ورنږدې کم دی ته اعتکاف وایي. او بیا عثمان ابن عطا رحمت الله علیه هغه د خپل والد صاحب نه ډېره ښکلې خبر را نقل کوي. هغه فرمایي ان مثل المعتکف، د معتکف مثال، مثل المجرم، دا پشان د هغې مجرم دی القا نفسه بین یدی الرحمن چې خپل ځان د الله مخکې وغورځوي. فقال او اووی والله لا ابرحو، په خدای قسم زه به جدا نشم یا الله حتی ترحمني، تر دې پورې چې په ما باندې رحم وکړي. دی لاړ شي د الله په کورونو نه په یو کور کې ځان ور وغورځوي د الله مخکې، او دی وایي چې الله په تا قسم چې زه تر هغه وخته پورې جدا کېږم نه تر څو پورې دې په ما باندې رحم نه کړی. اعتکاف د دې ذکر قرآن کریم کې هم موجود دی او د روایاتو په ذخیره کې ډېر روایات د دې په باب کې چې کوم دی نو راغلی دي. قرآن کریم، ذکر قرآن، سنت، اجماع ټولو کې راغلی. قرآن کې الله فرمایي سورة بقره کې وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. من حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته حکم وکړو ان طهر چې تاسو دواړه پاکي بیتیه زما کور، للطائفین د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو، والرکع السجود د پاره د رکوع کوونکو او سجده کوونکو. دغه شان قرآن کریم کې الله فرمای سورة بقره دا 2 سپاره ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تاسو د خپلو بیبیانو سره مباشرت مه کوئ
کله چې تاسو جماعتونو کې اعتکاف کوونکي دغه شانتي اعتکاف دا چې څوک کوي نو دا په جماعتونو کې کوي ذکر اعتکاف په شرایطو کې دا هم دی ولا اعتکاف الا بالصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع اعتکاف د پاره روزه شرطه روزي سره به اعتکاف کې او په جامع مسجد کې جامع مسجد نه مطلب دا چې په کم جماعت کې 65 ټیمه مونږ کېږي ها البته زنانه دا خو مسجد ته نشي تللی نو د الله رسول فرمایلی د زنانو د پاره بهترین مسجد دا هغو د کورونو منځونه دي نو دا به په خپل کور کې کوي ذکر دې مسجد ما غره نو چې کله معتکف اعتکاف ته په جماعت کې کېناسته ذکر دې لپاره مسجد جامع شرط ہے چې کم کې 65 اماموس کېږي نو د دې ځنه معتکف په یو بهترین ځای کې ځان دی رک ځکه مساجد د الله محبوب ځایونه دي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل احب البلاد الی الله مساجدها خارونو کې رټولو نه محبوب ځایونه الله ته جمعتون دي وابغض البلاد الى الله اسواقها او د الله په نسبانه مبغوض زینا ناپسندیده زینا الله ته بازارونه دي عمدغه شانتي یو روایت ته مسند د بازار کې الترس الفاظ راغلي چې ان رجلا قال یو سړی وی یا رسول الله اے د الله رسول ای البلدان احب الى الله خارونه کې کم زینا الله ته ډیر زیات محبوب دي و ای البلدان ابغض الى الله او الله تخارونه کې مبغوض ناخوخ او ناپسندیده زیونه کم دی قال لا ادري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ماته د دې علم نشته حتی اسال جبرائیل علیه السلام تر دې پورې سره جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نه پر عبارت کې تپوس وکم فاتاه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغه فاخبره جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام له خبر ورک چې ان احب البقاء الى الله المساجد چې په زیونه کې بهترین زیونه او خوښ زیونه الله تعالی جمعتون دي وابغض البقاء الى الله الاسواق او زیونه کې ناپسندیده زیونه ناخوښه زیونه الله تعالی بازارونه دي نو دا معتکف اعتکاف کوونکې ډېر بازارونو او د ډېرو ناخوښو زیونو د غلطو محفلونو نه اغزان راولي او د الله په نسبت باندې چې کوم محبوب ټوکړي دي او محبوب زیونه دي د کړه لس ورځي هغه پروتي نو دا په یو بهترین ځای کې چې کوم دی نو دا انسان پناه واخلي همدغه شانتي معتکف دا د الله په زمان کې داخل شي الله درې معتکف ضمانت اغسته لري لکه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ثلاثه فی ضمان الله عز وجل درې کسراسری چې الله په ضمانت کې نمبر 1 هغه کې کم یو کسته رجل خرج من بیته الى مسجد من مساجد الله عز وجل یو هغه کسته چې د خپل کور اوته د الله په جمعتونو کې یو جمعات تا نو د الله جمعتونو کې یو جمعات یو انسان د مز د پاره لاړ شي ذکر اسکار د پاره لاړ شي د الله په ضمانت کې خود ټولو نه زیات هغه د معتکف ته چې لس ورځې د الله په زمان کې دنه داخلي نمبر 2 ورجل خرج غازيا فی سبیل الله دویم هغه کسته چې د الله په لار کې د جهاد له د الله په زمان کې داخل شي ورجل خرج حاجا او دریم هغه کسته چې د حج د پاره چې نو دا اوته نو دا معتکف د الله په زمان کې ځان ور داخل کی نو دا یو لوی خوش قسمتی د معتکف چې الله تعالی د اعتکاف توفیق ورکړي او د په یو بهترین ټوکړه کې ځان دی رکی د الله ضمانت کې ځان چې کم دی هغه داخل کی د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنہ یو روایت مسند عبد الرزاق کې هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موردل چې رسول الله مبارک فرمایل چې ان المسجد بیت کل تقی چې جمعات د هر یو متقی د هر پرهیزګار کور دی وقرض من الله لمن كانت المساجد بيوتهم او الله ضمانت اغسته ذمہواری اغستره د هغه چا لپاره د چا کورونه چې جمعاتونه یعنی د عبادتو لپاره د په جمعات کې ځان دی رکړو د جمعات نه کور جوړ کړي الله د ذمہواری اغستره
بالروح د رضامندۍ الله به د انسان نه راضي کیږي والرحمه د رحمت الله به پر انسان خپل رحمت کوي والجواز علی الصراط په پولیس صراط باندې د پورستلو چرته الی رضوان الله د الله د رضامندۍ زیتین جنت ته نو دا درې انعامات د دغه انسان د پاره دا بیان شول چې کم ځان له جماعت کور ونسی یعنی دغه جماعت کې د ډیره شو د الله عبادت کوي چې دا زیات صادق دا په معتکف باندې راځي چې معتکف خوراک خوب ذکر اسکار عبادت ټول په دغه جماعت کې کی او دا جماعت د ځان خپل کور چې رینو دا ونس پرې وجه همدغه حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت ده مسند د بازار کې هغه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لتكن المساجد مجلسک پکار د جستا مجلس محفل د ناس تی زیاده د جماعتي ده فرمایي فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول زکه ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی رسول الله مبارک فرمایل ان الله عز وجل ضمن لمن كانت المساجد بيته الله تعالی ضمانت ذمہواری اغستره د هغه کس لپاره د چا کور چې کوم دی هغه جمعات یعنی جمعات د ځان له کور سره ونسی پاره کې د الله عبادت کې د عبادت لپاره پریوزي نو الله ضمانت د سې اغسته الامن د امن والجواز علی الصراط او په پولیس صراط باندې د پورستلو کله یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې همدغه شانتي یو معتکف د کور وته جمعات کې اعتکاف کې او جمعات کې دیره شه در سره بهر چې کوم محفل کې مرګري او هغه دنه بهر پاتې شو دا د کور خلک دنه بهر پاتې شو ځکه چې په دې جمعات کې وس در سره محفل کې سوق ناسي د مرګري بسو کې نو روایت کې راځي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده مسند امام احمد بن حنبل کې چې دا پرشتي د الله د دې انسان مرګري وګرځي معتکف یو بل اعزاز دا حاصل کی چې د الله غ نورانی مخلوق پرشتي د سره هغه مرګتیا قائم کې او د همنشینی یو ځکه په یو محفل کې وسره ناسي د فرمایا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان للمساجد اوتادا بعضی خلک د جمعاتونو د پاره میخونه یعنی څنګه چې میخ په وځای کې ورټک وي او داسې ټیټ کلکی نو دغه شانتی بعضی خلک د جمعاتونو د پاره میخونه یعنی دغه جمعات کې یو د میخ په شانتی کلکی نو الملائکه جلساءهم پرشتي د دیو هم نشینی پرشتي د دیو هم محفلی دا د دیو مرګري وس ان غابوا يفتقدونهم کچر تر خلق غایب شي نو دا پرشتي د دیو چې کم دینو تپوسونه کوي دیو ګوري تفشیشي کوي ګوري چې شرط تلی و ان مرضوا عادوهم او کچر تک دغه خلق چې دا د جمعات لپاره میخونه ګرځیدلی دي جمعات کې دیری کدا چرته کې بیمار شي نو دا پرشتي د دیو بیمار پرسی کوي و ان كانوا في حاجه اعانوهم او کدیو ضرورت نو دا پرشتي د دیو اعانت کوي امداد چې کم دینو دا کوي همدغه شانتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت مستدرک د حاکم کې فرمای ان للمساجد اوتادا جمعاتونو د پاره بازي میخونه او اوتادها د جمعات میخونه چي دي لهم جلساء من الملائکه د دیو هم نشین مرګري هم مجلس را پرشتي فإن غابوا سألوا عنهم کچر تدیو غایب شنو پرشتي د دیو په باره کې تپوس کوي چې چرته تللی دي و ان كانوا مرضى او کچرته بیمار شي نو عادوهم د دیو بیمار پرسی کوي و ان كانوا في حاجه اعانوهم او کله دیو ضرورتي سہاجتي نو پرشتي بیا د دیو چره نو دا اعانت کوي په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلا روایت دي خصوصا هغه روایت چې د جمعات د آبادونکو په باب کې هغه کې معتکف په طریق اولا چې کم دی نو راځي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله لینادی یوم القیامه الله د طرفه با اعلان شي د قیامت پر ورځ باندې چې اين جیرانی اين جیرانی زما گاونډیان کم زیری زما گاونډیان کم زیری قال دے فرمائی فتقول الملائکہ پرشتے باو فرمائی ربنا اے زمونږ ربا وما ينبغي ان يجاورك دا ستاره گاونډګیری هغه چې کم دی نو څوک مناسب دی یعنی څوک دا احساس لري چې ستا گاونډي شي څوک حق لري چې ستا گاونډي شي فیقول این عمار المساجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و به ویل شي الله بو فرمای چې هغه خلک چې جمعتونه آبادول جمعات یو په اعتبار د عمارت سره آبادولی یو په اعتبار د اعمال سره آبادولی مستسړی 65 مزیا غم جمعات آبادی ذکر اسکار تزیا غم آبادی خو د ټولو نه زیات آبادون کې راغی د پاره
هغه دغه معتکفین دي چې دا اعتکاف تکینی د شپې او د ورځې ټول جماعت دیو آباد کړی. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مختلف روایات چې دی کې اعتکاف کوونکي دپاره لوی خوشخبریانې دي. الله پاک دې موږ له هغه توفیق راکړي چې موږ او تاسو هغه د الله پر جماعتونو کې په یو جماعت کې اعتکاف تکینو او الله تعالی دې د دې رمضان المبارک دا بقیه کمې ورځې دي موږ لري د صحیح عبادت توفیق را نصیب کړي. الله دې د هر قسمه غفلت نه موږ رمضان المبارک کې په خپل حفظ و امان کې وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.